دا یو پلانټ حکومت دی صوبایي حکومت دی وخت کې هغه صرف په دې کې مصروف دی چې قیدي نمبر 804 ښکته قیدي نمبر 804 پورته او هغه د اړیاله جیل نه وزګارېږي دا تېرو د 14 کالو نه دی موږ دا ګڼو چې دلته یو حکومت هغه مې چې ورکېږي هغه ځان خپل ادارې مې چې ورکوي خو دا یو پلانټډ حکومت دی د دې هېڅ قسمه دلته عوامو ته رسایي نه ورکوي چې هغوی دلته پر امنه ژوند تېر کړي او د خپل وسایل په حواله کړي صوبایي حکومت دې وخت کې هغه صرف په دې کې مصروف دی چې قیدي نمبر 804 ښکته قیدي نمبر 804 پورته او هغه د اړیاله جیل نه وزګارېږي خو ستا لیډر په جیل کې دی خو دلته آی روز د پښتنو په بېدردۍ سره د هغوی قتل عام روان دی نو زه صوبایي حکومت ته وایم چې لکه ستاسو دلته بیا منډیټ څه دی تاسو ناست څه ته یې تاسو ته عوامو اوټ دې دپاره درکړی دی چې تاسو به دلته عوامو ته تحفظ ورکوئ تاسو به د دې عوامو خیال ساتئ خو نن صوبایي حکومت کمپلیټلی په هغې کې ناکام دی ولې ناکام دی چې نن وزیر اعلی دا په کرپشن کې مصروف دی نن د وزیر اعلی چې څومره وزرا دي دا ټول په کرپشن کې مصروف دي نو که تاسو سوشل میډیا وګورئ او که یا د هغې د پارټۍ ورکران وګورئ او یا که منسټر یا ایم پی ایز وګورئ او یا که د هغې د حکومت وګورئ نو هیڅ قسمه داسې څه د هغه په بیان کې یا د هغه غمزفلې کورنۍ سره د همدردۍ یا داسې اظهار نه دی شوی او نه ورسره داسې څه د زړه تړون ساتي او خامخا حکومت دی نو زموږ ته دا مطالبه ده چې نن خو مولانا خانزیب کرانه تا یوړو نو دغو تا یو فرد یوړو خو چې د هغه د امن کم بیرغ و نو هغه به زموږ د سیاست مرکز وي زموږ د پوهې مرکز به د هغه د امن بیرغ وي زموږ د تعلیم مرکز به د هغه د امن بیرغ وي تا رانه مولانا خانزیب یوړو خو د هغه د امن سوچ دا ته زموږ نه نشي وړی